نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ذهب الذين يقالوا بعد فراقهم ليت البلاد وما بها تتصدع ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرمين درسخ مخفی منم چوبوی گل در برگ گل درسخ مخفی منم چوبوی گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارد درسخ بین عزت مندو دالوی عالمی چې د توحید او سنت په دې مرکز کې کېدون کې دا نو دا مرګرو خو مالا موضوع راکړې وه د شیخ القرآن توحید او سنت خو ډېره وسیعه موضوع ده وخت کم دی او مقررین هم وایي زیات دي نو زه د هغې پوره بیان نشم کولی ځکه حضرت شیخ رحمه الله په دې ملک سن 1938 کې د قرآن کریم او د توحید او د سنت د درس او د تعلیم او د تعلم آغاز کړو او بیا حضرت شیخ رحمه الله په 1987 کې د دنیا نه رحلت دا تقریبا 50 سال عمر د شیخ تقریبا 71 سال عمر او د هغې نه 50 سال د هغه د توحید او د سنت په خدمت کې تیر شوي دي په هغه تکلیفونو مصیبتونو کې تیر شوي دي دنیا هغه لیدلی دی چې کم تکالیف په دې مسله د ملک هغه ته رسیدلی دي
هغه لوی داستان دی. خو هغه وایي چې کله زه سنه 38 کې سن 1935 کې دارالعلوم دیوبند نه فارغ شوم او بیا منبع العلوم ګلاوټي کې چې کوم د ضلع بلنشیر هغې کې مولانا اعزاز علي صاحب د دریش دپاره یو کال لیږلی او بیا سن 1936 کې میاوالی کې مولانا حسین علي صاحب سره پاتې شوی. سن 1937 کې حج ته تللی او د حج هغه واقعه هم لویه ده. بیا چې کله راغی سن 1938 کې په دې ملک کې د قرآن کریم آغاز چې کله کو هغه داسې دور و چې هغه وایي زه دې ملک ته رالم نو دا ملک یو داسې عظیمه تیاره کې پروت و چې د رڼا اثار نه معلومېدل او دا ملک د دریو کې یو خوانین، یو پیران دلالت او یو علماء سو. د خانانو خانکیو خان خلق نواب به په خپله قبضه کې غشتي و انګریز مقرر کړی. پیران د هغې دومره لحاظ و چې په هر پټي کې به زیارت او خلکو به هغې له نظر او نیاز منښتې وړې، بابا له به شیرې ورکړې وې او ګیر چاپېره په جروبونو ځمکه به د بابا شیرې وه او د هغې د بوټو د ګیا به داسې احترام و لکه د حرم چې کله د ګیا او د هغې د مارغانو یا دغه احترام دی، داسې به د بابا د شیرې احترام و. مولیان د هغې خبره قرآن او حدیثو، قرآن او حدیث چا نه پیژندم. مولا به چې کومه خبره وکړه ابه دلیلو، که خان به خبره وکړه ابه مولا به هغه له تاویل کوم او خبره به د خان د قرآن او سنت سره هغه به چې کوم دی قرآن او سنت به د خان خبرې سره برابرو او د خان خبره به منلل کېده او عوام چې کومو امیان د دریو خلکو په قبضه کې او دا ملک یو عظیم تیاره کې پروت. ما چې سوچ وکړو چې جناب محمد رسول الله په کوم دور کې الله مکې ته رالیږلی هغه دور کې چې کومه تیاره وه او کوم رسومات شرکیات د خلکو عقاید، د خلکو اعمال، د خلکو معاشره، د خلکو اخلاق ټول بګړ شوي هغه بغیر سم شوي. نو ما وی دام د قرآن نه بغیر نه سمیږي. خو دې ملک قرآن له ګوتې وړل دا ډېر ګران و ځکه مولیانو فتوه کړې وه چې قرآن که چا راواغېشت او 14 علماني کړي نا کافر کېږي. نو قرآن به چا نه راغېشته، په جوماتونو کې المارو کې به پروت و، مچو به پکې جالې چولې وې، جولاګان به پکې وو او دغسې به پراتو. خو قرآن له چا ګوتې د یارې نه شو راوړې، ما هم ګوتې نه شوې وراوړې چې قرآن به څنګه راځي. نو دې ملک کې ما چې سوچ وکړم چې یاره یو سړی ځان قرباني کې هله به دا کار کېږي او ما سوچ وکړو چې دانه زمیندار پټي ته روغ وغورځوي او هغه دانه څښانه شي او تیغ زرغون نه کړي نو هغې نه فصل نه کېږي، دانه به څښا کېږي. نو ما وی په دې مسله ځان خورې کا ووخه لنګ شمه لنګ په دربار کې د سبحان. نو ما لنګ وو او دې مسلې ته مې غاړه وتړله. خو اول ما داسې چلو کو چې زه په دې ملک کې وګرځېدم. ما د دې ملک چې کوم لوی لوی مولیانو ما مسایل ولیکل او هغې نه ما فتوی واغشتې چې د دې مسلې ستاسو سره ده. نو په ګوټ کې مولا رښتیا وایي دروغ نه وایي. نو ما مسلو تصدیق وکړم. بیا زه وګرځېدم د دې مولیانو تاریخ مو ولیکم چې دا مولا د کوم ځای دی، د ده څه خاندان دی، د ده پلار نیکه ځکه دا به سبا ما ته مخې ته راځي نو چې دا ټول ما ته یاد دي چې زه د دې جواب کولی شم. چې کله پنجپیر کې زموږ لومبۍ مناظره هغه شروع شوه حضرت شیخ فرمایي چې 1940 کې کله ما آغاز د خپل مشن د تورډیري نه وکړم او دلته کومه حالات شروع شو همغه مولیان ما له مناظرې له خلکو راوړل. اجتماع پنجپیر کې مقرر شوی وه چې پنجپیر مولا به پړکو په خر به سورو دا به کو دا به کو. کله چې هغې رالل کېناستل او زم کېناستم نو ما ته وی شوی ما خطره وخوی ما وی زه د خپلو استادانو خبره کوم دا چې تاسو روسري دا د دې فتوه ده او زه د هغې خبره کوم. هغه مې ورته وښول او مې دا د هغې دستخطونه دي. خلکو چې ولیدل
هغې په سوټو په کاڼو په دغه وویشتل چې و بېایمانانو تاسو ورسره منلي دی او موږ له راغلي او بیا مې د دې ملک تاریخ لیکلی و د ټوپۍ یو ملا کنزل کړي ما ته وی طالبان راغلي وي یجي پلان کې تا ته ډېر کنزل کړي ما یې کوي دي وی یارې موږ خفه کېږو وي خفه کېږي مې راځه چې ځو لاړو ملا راووت ما فتوا وړې وه چې شاه اسماعیل ته په دې ملک کې چا کافر ویلي په هغې کې د دغه ملا یو نیکو ما ورته وی شاه اسماعیل فتوا مې په ټکړې سوی ورته هغه شاه اسماعیل صحیح سړی دی ما ورته صحیح سړی دی صحیح مسلمانو او ما ورته دا ستا د نیکه فتوا هغه ورته کافر ویلي دي او ستا نیکه واده کړی دی هغه مور نه ته پیدا شوي کافر سره د مسلمان نکاح نه کېږي ته پیدا شوي بې نکاح ته سې وی چې ته څه وی نو وی زه خو تا ته ارامي ویم ما ورته بیا به ما ته داسې وی په دې ملک کې د علماو تاریخ هغه لیکلی و چې دې کوم ځای نه پیدا دی کوم ځای نه راغلی دی زما عزتمندو دې ملک هغه ځان خورې که ځان یې قربان کړی و تورډیري نه یې شروع کړې وه او میاګانو پې فتوې لګولې وې قسما قسم یو ځل خیرا ورځې وې او بابا ته نظر د لوی اختر او هغه ډېره سربه وه خلک رالل یو سړی چې دا خرڅینه قربانیله هغې میاګولي بابا نسو وي 4 کورنۍ وې چې دا خو سړی راغی اوس خیم سره به په ده بیا ګرانه خرڅه کوي ما ورته وي چې دا حرامه ده په هغې میاګان غوسه شو چې حلال شي ته دې حرام وي مناظره مقرر کړه او ما کتابونه راوغوښتل او هغې رالل مناظرې ته کېناستل الله ټول پړ کړه ما ورته چې نظر د بابا حرام دی قرآن ویلی دی شامی مې راوښکله د شاه عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزي مې راوښکه چې نظر د غیر الله منښت د الله نه سوا د بل چا په نوم دا حرامه ده دویمه مناظره مقرر شوه کتابونه مولیان راوړو هغې به پکې ډکې کړو ما طالبان کېړو ډکې تیو باسې مجسریټ 10 منټه وخت ورکړی چې مناظره شروع شوه ما به خپله مسله کوله به چې کتاب راواغېست هغه طالب خو ته پټ ما کېنولو ډکې وکړو هغې به کته لکه کم ځای دی کم کتاب دی صاحب ډکې څه شو 10 منټه او په دې تېر شو مسله ونه شوه په دې طریقه ټانګې پې بند شوي سن 1942 نه تر 47 پورې چې په هغه کم تکالیف تېر شوي چې 50 روپۍ چا پنځپیر مولا په ټانګه کې کېنو نو جرمانه به 50 روپۍ به جرمانه یو ځل ټانګه تلو ما ورته وی دغه پورې اتا نه ما ورته روپۍ والا وی ما ته وی کېنولی شم 50 روپۍ دې په دې وخت خو ټانګه په 60 روپۍ جوتي تازه کېنولی شم 15 میله به تر تورډیري او د دې ځای منځ کې هغه فایده کوم 10 میله مزل 15 د دې مخه او 15 د هغه مخه د ثوابې منځ کې به هغه پیدا کوم دا به راتلل دا دونه پابندي په هغه لګېدلې وه سن 1946 کې پابندي ختم شوه بیا د هغې مجسریټ د دې ځای اسسټنټ کمیشنر چې و د ثوابې انګریزو هغه پابندي اوچته نه کړه حضرت شیخ وی په هفته کې به یو ځل زه تاڼې ته راغوستم او تاڼه کې به راباندې هسې تمامه رستېره کړه او مازدیګر به یې راته وی ځه وی ما پولیس ته وی مرزا ته چې اخر زما څه جرم دی سهار مې راولې ماښام مو پرې مې کېنوه بیا راته وی ځه وی ته خپل جرم وپېژنه که نه وی ما ورته زما څه جرم دی وی دا صاحبان راځي چې دې امیانو ته قرآن په ترجمول دا نور کتابونه دی وایي که نه موږ هم دا نور کتابونه وایو نو دی ولې دا نور کتابونه نو دی امیان راته پېږي بیا دونه سختې پې تېرې شوې بیا چې کله پاکستان جوړ شو مجسریټ مسلمانو مولیانو وی چې دی د مولیانو بېعزتي کوي زه وغوښتم دې ځای کې دی سي ما ته وی چې زه لاړم لوی لوی مولیان راغلي وو پټکو واله ناست او زه لاړم ټوپۍ مې په سر وه هغې ورته وی چې دا مولا دی وی ما ته وی ته د مولیانو بېعزتي کې وی ما ورته وی چې نه جي زه خو د مولیانو د خپو خور یم ما علم د مولیانو نه زده کړی زما کورنۍ امیانو زما پلار امي خو زه د هغه چا بېعزتي کوم چې هغه مولاني او ځان ته مولا وایي دروغ وایي نو زه د دروغجن بېعزتي کوم ولې دا مولیان نه دي مې د مولاتوب دپاره 2 شرط دي یو سند دی او یو د قرآن پویه ده دې د قرآن یو صورت وایي د هغې مطلب دی وایي یا د سند وښیي ما سره دا سند د مدینې دی دا سند د مکې دی د عبید الله سیندي صاحب دا سند د دیوبند دی دوی د خپل سند وښیي هغې سره کمزور وایي ښه د قرآن یو صورت تشریح وکړئ چاله ورتله ایمان واسه راغلی دروغ وایه امیان دوکه کوئ
هغه دغسې راوشړل. هغه له الله یو حکمت یو پویه ورکړې وه او یو فراست و خیارتوب یې ورکړی او د قرآن خدمت دپاره الله خلق چون کوي هغه یې چون کړو. داسې پویه ورکړې وه ځکه قرآن کې م الله فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. حکمت دا معنی چې تا کې دانشمندي تا کې پوهی ته د خلکو هغه وخت وګوري د هغوی د مزاج د هغوی د طبیعت خبره کولی شي. حکمت دې ته نه و چې حق پټ کا. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا الله فرمایي. قرآن کې م الله فرمایي هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمه. حکمت الله ذکر کړي. د دې وجې نه دا ډېره وسیعه موضوع ده. زه په دې تشریح کول دا په ګنټو ځکه دا 50 سال خبر ده. وخت لږ دی او مرګري زیات دي نو زه ډېر وخت نشم اخیستی خو عزتمندو په دې هغه ځان خورې کړو. د عبدالقیوم خان دور کې چې مسلم لیگ و سن 1949 کې په خرڅ ورشي د ثوابه کې او بیا مردان نه دوره د پس رها هغه دې تکلیف ته رسېدلی ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دین الله من كل جانب خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقشعة وسريد. ډېر خلق الله دې له پیدا کړي درسخن مخفی منم زه خبرو کې پټم چون بوی گل در برگی گل څنګه چې د ګل بیم په پاڼو کې پټ هر کې دیدن میل دارت درسخن بیند مرا. څوک چې زما سره مینه غواړي نو زما تعلیمات ته پرانځي زما بیان او جون د پرانځي هغوی ته به زما د قدر شیخ وي پته ولګي. نو عزتمندو دا اجتماع عالمي دې دپاره مقرر شوې ده. څونه ملګري چې راغلي دي الله دې هغوی له د دې اجر عظیم ورکړي. ټایم کم دی خبرې پکې زیات نشو کولی وخت مختصر دی. موږ سپین ږیرو لپاره وخت ډېر مختصر وي. واخر دعوانا